अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तावीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। सूरत यूसुफ तिरा के दा खबर शवी वा सूरत के नफ़ी द इल्म गैब बई दारंगे नफ़ी द शिरफ तसर्रुफ बई सूरत के तरगीब दे फ़ी तबलीग तसल्लीदा प वाक़या द यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मसला बयान वलगवाड़ी मैदान सके चिदा प जेल की हम द बयान वलुदा यूसुफ अलैहिस्सलाम प जेल की हम बयान करला प मैदान की खुसड़े ब बयान की, लेकिन प जेल के मुश्किलाती हर यौ सड़े पखपल गम की पाग हाल के आगा दखल को खैर ख्वाही लटई लिग्याद मसला बयानई नताता दावत ददे दे चो तम रह पासा औदा मसला बयान का खल्कु ता दा खबर उर सवा इब्तिदा के तरगीब व कुरान करीम ता द कुरान करीम सदाक़तो वरपसे रिसालत इसबातो सदाक़त द रिसालतो बिया वाक़या द यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लार तवी खूब में लिदल दाग़ द खूब तज़किरा ची यवूल अस्तूरी दी नवरा उस पोमैदा दीता ज़गोरम ची माता सीधा कई माता रा टिटीगी यवूल अस्तूरुना मुराद लकरुस्तो ची संगा राजी यवलस दागरुनौ नौरस पोमैना मोर औ प्लार मुराद दी इनम चिदी मात सीजदा कई याकूब अलैहिस्सलाम बिबियानो बारक राजी सलोर बिबियाने वे लय्यावा बलहावा राहील व ज़ल्फ़ावा लेकिन दिल दगे तस्करा दखपल मोर कई नौर उसपोमई द दो तस्करा कई मोर और द प्लार यवूल अस्तूरी दी यवूल असरुण दी कलचे यव सड़े खूबूनी द मुआबिरना तपूसु की नोखियार सड़े आगई चागा दे खूब लिदुन की ता दगे खूब स तरीक़ेकार उखई आगा खबरदार की पदे बाने चे बदे खूब के स वाक़े की दुन की दी ददे वजना ताला स एहतियातुना पकार दी स कार कौल ताला पकार दी नुदल तकी याकूब अलैहिस्सलाम खपल ज़वीता यूसुफ अलैहिस्सलाम ता द खूब
تعبیر سره سره چل وته هم خی د حفاظت، لیکن کم سچې د الله د طرفنا مقرری هغه رسی. وروستو بادشاہ خوب لیدل یوسف علیہ السلام هغه ته هم چل خی، داسې داسې طریقې باندې متا سکار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب په باره کې فرمایلیو کله یو سړی داسې یو خوب وویني چې هغه د یری د غبراهټي د پریشانی نو دل پکار دی چې دې ګس طرف ته توکی او دادی وی اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤيا، د دې خوب د شر نه می الله تب ساتي او بیا دې ډډه بدل کی او بل ډډه دې سملی. دا نه کله چې سړی سملی اول نه ابتدا نه پکار دی چې دې د الله ذکر کوي او د الله په ذکر کې دې ودشي. نو دا بازه د پریشانو خوبونه هغه بیا مخې ته نه راځي. کله چې سړی ود کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ود کېده باندې اول نه به سبازي سورتونه دا به اول وستو په ځان باندې خپل بدن باندې بیراخ کو دو، لاس باندې به چوپ کړو او را به کو دو. دا غینه مخکې به نور سورتونه ویلو تبارک الذی با هر شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الف لام میم سجده به هر شپه وی. دانګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کله سړی ود کېږي نو قل یا ایها الکافرون چې سړی ووایي نو دا ول پوره ده. دانګه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به اول وستو درې پیره او بل وستو پلاس باندې به چوکړو خپل بدن باندې به راخ کو دو. دا سي سړی چې کله سملی نو بیا سړی ذکر کوي او په ذکر کې دی ودشي. نن سبا مسله ورانه په دې باندې دا د ذکر اسکار ته سګنه دی نو وزګاریږي. موبایل ورسره هغه اولنې دعا چې کله سره ډډک دي هغه ته هم یاد نه چې دې اولنې دعا وای اللهم بسمک اموت واحیا. کله چې را پاسي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. داسې سلورمه کلمه وغیرہ د دې لوستل د سهار په وخت کې کله چې سړی بیداروم شي نو کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مختصر دغه دی وای دا نه کلمه دی وای دا نه کله چې دې دعا کوي نو دغه دعا الله بیا قبلې دیرا پاسینا لیکن دغه چې کله دی رایخ شو نو دغه دی وای بیا ځان له دعا وکي. دعا کې دانه چې سړی بیا کینی او لاس بو چتای او لاس لا کینی او لاس بو چتکړي نه نه پملاس سملاس دې ځان له دعا وکي الله یې قبلې. چې هر وخت کې د پجب باندې د الله یادي ذکرې نو دې موبایل اخسورا نکړه موبایل له دې د ناشته دې ناشته ناسا په خوب لورغه بس موبایل ته ارتاو شو دې لاړ. په دغه حالت کې سمولي ود کیږي په دغه طریقې باندې نو دې الله ذکر پکې ونه کی الله یاد پکې ونه شي دعاګانې پکې ونه شي سورتونه پکې ونه شي
بہرحال خبر حدیثی کې دا وه یعقوب علیہ السلام زوی ته وایي چې دا خوب دی هر چا ته به نه وی دا موږ ته هم یو قسم تعلیم دی د دې خوبونه هر چا ته مه بیانوه څوک چې ستا خصوصي ملګری دی تا باندې خوږیږي یو خو خوږېدل داسي ستا سره مال و دولت دی جو تا باندې خوږیږي کله کله دوه ملګري او هغه دواړه لاړل ووتل دلته کې دا یو مالدار دی یو غریب دی د مالدار ته هلته کې چلی ورته جوړ کو چې د سره خامخا پیسې دي څه به ورسره وي کله ورسره ګاډی نو بو بیسو هلته کې به مړ کو دا به والو دا هم دوستانه کې دغسې چلو کی یو سړی و هغه سره چې دی لاړه نو نن خو دا نورې خبرې هم زیاتې شي دي نو هغه پې راتاو شو پې څه د سره یې راوباسوئ هغه هلکه ځان دا کوی ما زه چې راتلم ما تصویرونه وویستل خپل او ستاسو او ما وی چې موږ یو ځای باندې لاړو پروګرام لا نو که بیا څه کېږي نو تاسو پکې راځئ او موږ واسې ګپ لګاو چې کله پته ولګېده الله نه یره خو نشتي هلته کې د موبایل نه یره ده هلته کې میسج شوی دی چې موږ زه او پلان کې موږ لاړو په چکر باندې بیا د هغې نه بیا یره ده سړی راګیریږي پکې الله خو څوک نه راګیروي الله خبره خو نسیا غونته کي ده یا به څه ګپ غونته کي هغه لرې ده د مرګ به یو قیامت به یو قیامت نه وروسته بیا چې ته سړی راګیریږي اوس څه نشته دا ډېر ښه خلک دا څومره کارونه کوي موږ خو څوک ونه لیدو چې راګیر کړي دي لیکن الله چې څوک بیا راګیر کړي هغه بیا وروستو هغه بیا خلاصېدو لوری نه وي خو دلته کې خبره ده چې ظاهري بعضې خلک د کیمرې تصویر واخلي پټو د هغې پټو واخلي په ډبي باندې لګېدلی هغه هلته کې یو ځای کې ټک وایي لرې نه داسې ښکاري چې دلته کیمره لګېدل نه هلته چې خلک کښېني او دا دې ځای کې لکه کوئی ګورې ښه کیمره لګېدل نه الله رب العزت د طرف نه چې د ده په هر یو بدن کې کیمرې دي یعنی هغې نه یره نشتي د ده خپل لاسونه خبرې به کوي خپې به خبرې کوي سرمنې به خبرې کوي ځمکه به خبرې کوي دا ټول هر څه حالات دا به ویلی کېږي دغه کیمرې لګېدلي مخکې خو چا دا قصه نه پېژنده اوس خو داسې کیمرې دي چې پته نه لګي ښکاري نه او څه چې دي ریکارډینګ کېږي خفیه کیمرې دي الله رب العزت هم دغسې په دې بدن کې دې بدن له به الله حس ورکړلی نو بیا به وله ګویایي ورکي دا ټول هر څه دې کې ریکارډ کېږي نو د هغې نه یره نشتي الله دې پیدا کړلی الله چې څومره قدرت دی د هغې اندازه دې ته نشتي هلته کیمره لګېدله کیمره هم نه ده د کیمرې په ګته باندې تصویر جوړ کړی شوی لګېدلی دی د هغې نه یېرېږي هغه کیمره لګېدل وایي وګورئ کیمره نشته هلته خو تصویر دغه لګېدلی پټو لګېدلی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا یعقوب علیہ السلام ته وی بچیا لا تقصص رؤیاک م بیانوا
دا خپل خوب دی علی اخوتک په خپل ورونو فیکیدو لک کیدانو چلول بو کی اغي ستاره پار چلول کول ستاره پار بس چلول جوړ کی س چلول بو کی سمکرونه بو کی سکید بو کی ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره د دشمن ښکارا خبره او اولو کا دا خوب به ارچاته نه وي پرون دا خبره شي ولګوډي خوبونه مو بیانوي ارزي کی اما دا خوب لیدل دا خوب مې لیدل موږ مولیانو دا خوبونه لګیا دي وي نو خوبونه اکثر دا شي شاغه غلط وکيږي ولې د مخکې دا راتلونکي زمانه سره بازي پیشن گویا نه کوي هغه باندې د خوب په تعبیر باندې خوده پويږي نه که خوب لیدلې پر اشتیا باندې هم نو خوب تعبیر باندې نه پويږي نو د خیال یو سده هغه یبل سو قال یا بني لا تصص رؤياك على اخوتك اگر چې خپل رور دی ولې نه ده ایرونه دي او دی رونو ته بده نه بیانې د خپل خوب دی لګیا دی منبر باندې بیانې سټیج باندې لګیا دی بیانول کوي فیکیدو لک کیدا ناغي بچل ولګي استعبار چلول کول ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره دشمن ښکارا وکذالک یجتبیک ربک خوب چې لیدل نو خوب څه ده تعبیر څه ده تعبیر داده ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك دارنګ ورکه متعال رست رب اے طالب الله پیغمبري در کوي الله وتا چون کوي ويعلمك من تعويل الحديث او تعلیم بدر کې تعالی تعبیر د خوبونو یا يعلمك من تعويل الحديث تعلیم بدر کې تعالی د بیان د توحید ويتم نعمته عليك او پورا کوي خپل نعمت پتا باندې والا علي يعقوب او علي يعقوب باندې کما تمها على ابويك لکه څنګه چې پورا کړل د خپل نعمت پستا په پلار نیک باندې من قبل دینه مخکي چې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام باندې الله خپل نعمتونه پورا کړلی علي يعقوب باندې هم الله پورا کوي تم په آل کې کنا بعضی علماء لیکلی نو آل یعقوب کې بنی اسرائیل چې دي نیک هډیر شي خلق دي ډېر شي پیغمبران راغلي د یعقوب علی السلام په اولاد کې کم چې خپل زامن دي خپل زامن بده کې پیغمبران نورشتي کې نشتی نو بعضو یې صرف دو پیغمبران پکې دي یو یوسف علی السلام دی یو ابن یامین دی ولې دې نور خو جرم کړل ګناي کړل او چا چې ګناه کړي جرم کړي نو الله هغه پیغمبر کوي نه پیغمبر نه جرم نه کوي الله دا پیغمبر پاک ساتي بعضی وخت کې سړی وګوري چې دا خو جرم دی حال دا چې هغه به جرم نه لکه رسول برازي موسی عليه السلام اسړې په سوق باندې ټیل وو سړی مړ شو نو دغه ښکارا باندې دا خو ښکاری چې ظاهر کې خدا ښکاری چې دا موسی عليه السلام ډېر بدکارو کو هو ګناو کو نه ګنا نه و دا یا تذکرہ رسول راضی بیا خپل ځای کې دا مثال چا ذکر کړل چې ظاهر کې تا ته بداخکاری چې جرم کوي ګناه کوي حال دا چې अब جرم نه ګناه بنئ لګای روزوا روزه کې سر نهیر دی او ګلاس راغه سو او به اوس کې هغه ته ګورا سب حق روزه ده حق روزه خوړه پته بو ته نه چې دلته کې دنه خبره هیر شي دا روزه ته هیر ده اپ هیر باندې روزه نه ماتي ها نور کارونه کې بیا هیر مر نه چلیږي ښا مونږ دې پای کې هیر نه چلیږي بیا په هیر باندې سړی به کې خوراک کو
هرمانه خبر یو کړي منظمات شو. نو څومره چې داغه زامنو ناغوی اکثر علما په دې باندې چې هغه کې پیغمبران نو نور بعضی وایي چې نه دغه خبره چې کومه کوله نه هغه بل وجه نه کوله دا یوسف علیه السلام لري کوي د خپل مخې نه دې لپاره چې تاسو ته د پیغمبر نزدېکت حاصل شي نه هغه دا وایي جرم نه وایي پلار په تکلیف کې ورزول وایي جرم نه وایي. ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا دې پوها حکمت والا. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين امتحان راغ یوسف علیہ السلام باندې درونو طرفنا دا امتحانات دي در یوسف علیہ السلام باندې یو امتحان نور پسې بل امتحان نور پسې بل امتحانات نور تیر شو خزو طرفنا خزی طرفنا هم امتحانات. لقد كان في يوسف واخوته يقينا شته یوسف علیہ السلام مبارک او دا درون مبارک آیات للسائلین نخید پار دا سوال کوونکو د پار تپوس کوونکو د پار تحقیق کوونکو یو سړی هغه تحقیق کوي چې ګوره دا یوسف علیہ السلام دا خو بنی اسرائیلی دی د دې ځای خو مصر نو کنه د دې مصر د دې ځای خو شام هغه ځای نه دی دلته راغلی نو څنګه راغلی دی په کومه طریقه باندې راغلی نو طریقان و یوسف علیہ السلام واقع چې وګورئ نو په دې کې باندې سوال کوون کیتا دغه تپوس کوون کیتا دغه تحقیق کوون کیتا به دا خبره معلومه شي تاریخي واقع به ته معلومه شي. یوسف علیہ السلام اول راغه عزیز مصر واغس داغه سره داغه نرستو جیل ته لاړ د جیل نه آزاد شو وزیر شو د وزارت نه بادشاہ شو. نو خپل مور او پلار ورونو ته وی چې تاسو هغه ملک پرې دی راځي دلته کې راغله دلته کې دی آباد شو دلته کې خوار شو. نه هو بنی اسرائیل په خپل دور کې غوړه خلقو وس بنی اسرائیل او د ټولو نه قبیح خلق دی په دې دور کې. الله رب العزت قرآن کریم کې مخکې تیر شیو ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود مسلمانانو سره په دشمنی کې د ټولو نه زیات څوک دي يهوديان دي. امنګه دغه يهود په ځان پسې پیړو منګه لګیاو هغه له پیړې ورکو کوشته ولا ورکو منګه په ځان پسې هغه طاقت ورکو دشمن څوک طاقت ورکي کې کمزوري کوي د دشمن چې څومره درنکیږي ناو د خلک خبره کې د مار بچی دی ټک به در کوي وسنا ځان او خيار کا ځان پوهه وسنا دا دشمن دی دا دوست کیږي نه. الله ویلی ان اشد الناس عداوه دشمنی په لحاظ سره د ټول نه غټ دشمن د يهودي دی. نن دغه زمونږه هغه ځان پسې سربو هغه ځان پسې پیړو هغه لمغه پیسې ولا مونږ ورکو داغه چې څومره سيزونه دي دغه چې بن کې دا نه چې راواخله دلته کې وې سيزا نه سيزلو کې فائدہ نشتی دغه شیدونه راواخله دا کپنې ته واپس کا مونږ نه خلدا دا واپس کړ مونږ نه یو سړی وی واپس کیږي نه او زه خیمه د خلکو ته چې د يهوديانو ته پته ولګي دي چې سیسم ہے دي چې ضایع کوم ہے جدا خبره ده لیکن خبره ده چې دا واخلي او دا هغه ته واپس کی او د دې پیسې واخلي او غزه ته ولېږي هغه فلسطینیانو له ولېږي چې دا هغه د دې هغه پیسې وي موږ تاسو له درولېږي تعاون کې تاسو سره تعاون وشي او دغه يهوديانو سره دشمنی پسړه کې وساتي د دې چې څومره سيزونه دي څومره پروډکټس دي هغه سيزونه داغه نه بایکاټ وکي
مسلمان له پکار دی مسلمان چې مسلمانی پکی س غیرت پکی سب جرأت پکی دغه سیدو کی ودلته جرأت نشتی دغه غیرت نشتی غیرت خو مال ختم کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی آخر زمانہ بی دا خلق په پتا سبای داسې راضی چې لکه څنګه چې یو کاسه پرته دا یو پلیټ پروت ته پای کې سالن دی خلق و د خپل لاسونه وګدای پینډ ناست راګم هر یو سړی دې ته لاس وګدای هر یو سړی په حمله کوي صحابو ته پوسو کو نحنو یوم اذن لقلیل منګ په دغه وخت کې لګیو چې داخله بداس چلونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا نانا کثیر تاسو ډېر خلک یې لیکن داسې به غصا ان کا غصا السیل داسې به زمونږ په نیزه چې راشي نیز راشي په دې کې دا ستري چې بهیږي دقه شانته خس او خاشاک به ډېر شی به د شمار بنای ډېر شی به بیا بولې موږ ته لاس راوګدئ نو چې تاسو کې به وهن راشي وهن څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حب الدنیا وکراهیت الموت د مرنه یرا او د دنیا سره مینا هغه دا شی چې واخلې او دا خرڅ کې دې کې تاسو دومره ګټه ملاويږي دومره فائدہ ملاويږي دا دومره ګټه پیدا داغه په لالچ کې دی راغې نو هغه يهوديانو هغه سيزونه قاديانانو هغه سيزونه هغه اخلي او خرسي ولې ما ته پیدا دنیا ملاويږي وای داغه د وجنه دی لګیار غیرت ته کړه کړلا د دشمن ته ودرې دی شي سو دشمن ته نشي ودرې دی د دشمن په سترګو کې سترګې نشي ملاواله سترګو کې سترګې نشي اچوله ولې الدغه د دنیا مینا سره زمانہ خو ګوره جیدات پاتې کیږي زمانہ بنگلې پاتې کیږي کوټې پاتې کیږي زمانہ خدا دومره گاڑی پاتې کیږي کله چې دې حالاتو ته سره ګوري حب الدنیا وکراهیت الموت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلو دا چل بکی هغه خبر من کې دا داغي د څومره تجارتي قصې شي دي خدا موږ ته نشو ودرې ده چې موږ د ودرېو نه اخلو واپس ہی کا نشو کولای الګي موږ پیسې به ملاويږي موږ ته خبر دغه باندې بس الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل توفیق